حدیث مبارک کی راضی اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها چې کله در نه ګناه وشي ورپسې نیکی وکا دغه نیکی با ستا دغه زړه ګناه ورانه کی ختمه بکی لکه څنګه چې په یو بوتل کې توري اوبه پرتی او په هغې باندې د پاسه ته سپینې صفا اوبه ورواچې نو خود به خود هغه ګنده اوبه د هغې نه اوځي او صفا اوبه پاتې شي دقسې دا انسان دی کله چې د ګناهونه زیات شي او دی په هغې پسې نیکۍ شروع کی نو د هغې نیکو برکت دای چې د شاته چې کوم ګناهونه یې په زړه باندې چې کوم زنګ لګېدلی هغه زنګ د دوران شي او الله سبحانه وتعالی د په عملنامه کې د هغې په ځای نیکۍ ولیکي. اوس عجیبه خبره دا ده چې بعضې وخت کې انسان یو عمل هغه ډېر ورکوټی ګڼي خو لیکن په حقیقت کې دغه عمل ورکوټی نه د الله په نسبت باندې د دغه عمل ډیر لوی حیثیت وي ډیر لوی وقار د الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې د دغه عمل. زه نن تاسو ته یو څو داسې اعمال ذکر کوم چې عام معاشره کې خو هغه خلک ډیر وړه ګڼي خو الله سبحانه وتعالی په د خلکو بیړۍ پار کړي دي او الله سبحانه وتعالی په خلق بخل دي. قرآن مجید چې کوم آیت مال وستله او باغی کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. چې مسلمانانو کچری تاسو په ځان باندې په ګناهونو زیاتې کړی دی ډیر ګناهونه هم کړي دي د الله تعالی د رحمت نه بانا امیدی نه اختیاره الله تعالی گناهونه معاف کوونکی دی او داسې لږ گناهونه هم نه ډېر گناهونه معاف کوونکی دی. زمونږ اکابر مشران دا یو سلسله ده چې واړه واړه هغه نیک اعمال هغې وکړي دي د هغې د کبله الله سبحانه وتعالی معاف کړي دي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه لا تحقرن من المعروف شیئا چې یو سړی نیک کار کوي یا ته کوم نیک کار کې نو داسې مه ګڼه چیرې دا خو معمولي غونته کې کار دی یاره زه د جومات صفا کوم دا خو معمولي غونته کې کار ما وکړه یاره د لارې نه مې ډکې لرې که دا مې معمولي غونته کې کار وکړه د چا په سر باندې مې لاس د شفقت کېښود دا مې وړوکی کار وکړه نه لا تحقرن من المعروف شیئا نیکي به بالکل ګورې چرته سپکه نه ګڼئ تر دې حده پورې ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق کچری د یو ورور سره ملاویږي د یو مسلمان سره ملاویږي او په ملاویدو کې ته په خندا پیشانی سره ملاو شي په خندا سره ملاو شوي نو ګوره دا هم سپک کار مګڼه دا یو لوی کار دی. نو محدثینو حضراتو یو سلسله ذکر کړی ده چې د کومو اعمالو د وجې نه الله سبحانه وتعالی د انسان هغه مغفرت کوي. په هغې کې اولنې سیس توبه ده. کوم انسان چې په اخلاص سره الله سبحانه وتعالی ته رجوع وکړي د ګناه نه مخ واړوي الله سبحانه وتعالی دا انسان بخي مغفرت کوي چې څومره ګناهونه یې هغه ول معاف کوي. صحیح مسلم کې روایت ده د یو بني اسرائیل یو سړی او هغه 99 مرګونه هغه کړي 99 یو کم سل مرګونه یې کړي. خو یو بزرګ پسې لاړ تپوس یې ته وکړو وی ما یو کم سل مرګونه کړي دي الله به زما توبه قبوله کړي که نه. هغه بزرګ ورته ووي انیک سړي ورته ووي تا خو یو کم سل مرګونه کړي دي ستا توبه الله پاک نه قبلوي. د تورې راویسته هغه یې مړ کوي ته پکې سلام شوي. د بل بزرګ خواله لاړ په زړه کې درد پیدا شو چې په الله ځان بخل غواړي. نو کوم بزرګ خواته چې لاړ نو هغه عالم هم او عابد هم پوه و ما سل مرګونه کړي دي الله تعالی به زما توبه قبوله کړي که نه. هغه ورته وی او الله تعالی خو ډېر ګناهونه بخي. وی څنګه به مې وبخي وی په اخلاص سره توبه وباسه. هغه په اخلاص سره توبه وویستله او بیا یې ورته یو نصیحت وکړ وی توبه وباسه خو پلانکي ځای ته لاړ شه پلانکي ښار ته د نیکانو ښار دی ته به هلته په نیکانو په ښار کې ژوند تېری نو الله به رمندې رحم او کرم کوي. د وی ټیک دی دی روان شو د نیکانو هغه ښار ته روان دی په لاره کې ورته مرګ راغی دی وفات شو.
د عذاب فرشتي هم رالی او د اجر او ثواب فرشتي هم رالی. د عذاب فرشتو د خو سل مرګونه کړی دي د موږ عذاب لوړو، د ثواب فرشتو ته نه ته توبه ایستلې ده او د نیکانو خار ته روانو، لہذا دا اوس مونږه د اجر او ثواب ځای ته وړو. د دیو دواړو په منځ کې دا معامله داسې ګمبیر شو. الله سبحانه وتعالی یو بله فرشته راولېږله د ثالث په طور باندې د فیصلې دپاره. الله سبحانه وتعالی دواړو ته ووی ګوره چې ته لاړه شه دې فرشتې ته ووی چې دا دواړه جج کا، دا سړی چې د کلي نه راوتی دی او د نیکانو دې کلي ته ته نو دا ځمکه دې ناب کړی شي. که چېرې د نیکانو کلي ته دا سړی نږدې شوی نو بیا دی معاف دی، او که د بدانو دې کلي ته نږدې د خپل کلي نه چې وتی دی دې ته نږدې نو بیا دې خیر دی د عذاب فرشتې ویسي. الله سبحانه وتعالی کرم ته ګوره ګوره اراده کړې ده دې سړي. الله سبحانه وتعالی هغې ځمکې ته ووی د نیکانو والا ځمکې ته چې ته دې سړي ته رانږدې شه، او د بدانو چې کومه ځمکه وه دی چې د کوم ځای نه راغلی و هغې ځمکې ته ووی ته لرې شه. چې ناپ وکړی شو نو الله سبحانه وتعالی دا مړی هغه طرف ته نږدې کړی وی ځه دی د نیکانو کلي ته نږدې دی د ټول ګناهونه ما بخښلي. اوس ګوره سل مړي دي، سل مړي، یو مړی څومره لوی هغه د الله په نیز باندې د عذاب انسان مستحق کیږي، خو سل مړي کړي خو توبه چې کله وایستله نو الله سبحانه وتعالی معاف کړ. دویمه خبره د بخاري شریف روایت ده، ماعز اسلمي رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي د الله رسول زمانه ګناه شو او ګناه ورته هم ذکر کړه د الله رسول زمانه زنا شوی ده. رسول الله مبارک ته مخ واړو یو طرف ته، بیا ورته وی زمانه دا ګناه شوی ده، بیا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ واړو، بیا ورته دا خبر وکړه، بیا ته مخ واړو. په روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سړی رخصت کړ چې افسوس ته ځه او استغفار کوه الله به دې وبخي. دا سړی لاړ ماعز اسلمي رضی الله تعالی عنہ بیا واپس راغی، بیا رسول الله مبارک په دربار کې دقه تپوس وکړ، بیا ته رسول الله مبارک دغه خبره ورته وکړه وی ځه الله به دې معاف کړي، ځه استغفار وایه. دی لاړ او بیا راغی تر دې پورې چې 4 ځله راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي دا سړی مجنون خو نه دی، لیونی خو نه دی. صحابه کرام عرض کوي نه د الله رسوله دا یو مجنون نه دی، لیونی نه دی. وی څه نشی خو نه ده کړی، شراب خو نه دي څکلي. یو صحابي ورپاسېد خوله یې وله بوی کړه، وی نه د الله رسوله شراب هم نه دي څکل، په نشه کې نه دی. وی ښه نو بیا د ده توبه دا ده چې دا بوځئ دا رجم کوي، یې په کاڼو ووالئ چې مړ شي. چې کله دی رجم کړی شو ماعز اسلمي رضی الله تعالی عنه نو د صحابه کرامو په منځ کې مختلف قسمه خبرې شروع شوې. بعضې صحابه کرامو وی ګوره د ګناه اثر ورته ورسېد، بعض وی نه دا خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام در ته پیش شو، په خپل ځان پیش که الله به توبه قبل کړي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ خطبه ورکړله، ارشاد یې وفرمایه چې ماعز اسلمي داسې توبه ایستلې ده لقد تاب توبة لو قسمت بین امة لوسعتهم، د داسې یو توبه وایستله که چېرې په پوره امت باندې هغه توبه تقسیم شي، پوره امت ګناهګار شي او د ده دا توبه په ټولو تقسیم شي نو د ټولو دپاره د ده دا توبه کافي ده. اوس ګوره چې کله یو انسان په اخلاص سره توبه وباسي الله سبحانه وتعالی د مغفرت کوي. یو خبره دا مونږ ته معلومه شوله. دویمه خبره مونږ ته دا معلومه شوله که چېرې یو انسان د الله په مخلوق باندې رحم و کرم کوي الله سبحانه وتعالی د مغفرت کوي. صحیح بخاری کی روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو زنانه وا
بدکاره زنانه وه، بې حیا زنانه وه. یو ورځ په لاره باندې تېرېدله، ویې لیده چې یو کوی دی او د هغې خواته یو سپی دی، ژبه یې رایستله او د هغې کوي خواته چې کومې خټې دي هغه څټي. دې ته پته ولګېدله چې یاره دا خو تږی شوی دی. نو خپله لوپټۍ راواغسته او پیزار یې خپله پڼه یې راواغسته د څرمنې، په لوپټه پسې یې وتړله هغه پڼه، کوي ته یې ورښکته کړله او اوبه یې راوویستلې او دې سپي ته یې ونیولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي په مخلوق باندې رحم وکړو، الله سبحانه وتعالی دغه بې حیا زنانه، بدکرداره زنانه د دقې عمل د وجې نه معاف کړه، وایي بخله. نو چې کله په یو مخلوق باندې انسان رحم و کرم کوي نو الله سبحانه وتعالی د هغه مغفرت کوي. دوه خبرې شوې. درېیمه خبره چې کله یو انسان د لارې نه تکلیف ده څیز لرې کوي، الله سبحانه وتعالی د دغه انسان مغفرت کوي. په لاره باندې روانې، په لاره کې غني پرتې دي، په لاره کې ګندګي پرته ده، تا دا لرې کړه، الله سبحانه وتعالی د دغه انسان مغفرت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو کس متعلق ارشاد وفرمایه، د صحیح بخاري روایت، چې هغه د لارې نه غني لرې کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه د دې غنو د لرې کولو د وجې نه د دې انسان ټول ګناهونه الله تعالی معاف کړي. درې کارونه ما ذکر کړل. یو دا چې کله انسان په اخلاص سره توبه وویستله الله یې معاف کوي. دویم دا چې کله په مخلوق باندې رحم و کرم وکړو الله سبحانه وتعالی یې معاف کوي. دریم دا چې کله دا انسان د لارې نه تکلیف ده څیز لرې کړي الله سبحانه وتعالی یې معاف کوي. څلورم څیز محدثین فرمایي چې کله د یو انسان په زړه کې د الله یره پیدا شوله الله سبحانه وتعالی دا انسان معاف کوي. بخاری شریف روایت دی، په بني اسرائیلو کې یو کسو خپلو زامنو ته وی چې کله زه وفات شمه نو ما به وسېځئ او بیا چې زما د وجود کم سکاره دي هغه به معده کوي او ګورئ به چې کله هوا و تیزه هوا نو زما هغه معده کړی شوی وجود به په هوا کې د قصې والوزوئ یا به سمندر ته دغسې غزار کوي. چې کله هغه وفات شو بچو ورسره دقه چل وکړه. الله سبحانه وتعالی د په خپل شان سره هغه ذرات را ژوندي کړه، مخې ته خپل ودراو، وی بنده ته دا کار ولې وکړه داسې؟ هغه بني اسرائیلي شخص الله سبحانه وتعالی تعرض کوي الله ستا د یرې د وجې نه. الله سبحانه وتعالی فرمایي او بالکل تا زما د یرې د وجې نه دا کار کړی دی، د هغې یرې د وجې نه الله سبحانه وتعالی هغه بني اسرائیلي چې کوم نو هغه الله پاک وباخه. نو په زړه کې یره وه، خوف الله سبحانه وتعالی وباخه، الله یې مغفرت نصیب. د دې دا مطلب نه چې مونږ وصیت وکړو مونږ وایو چې مونږ به وسېځو او مونږ به والوځو. دا یو واقعه راغله د الله د یرې د خوف، الله سبحانه وتعالی ورسره هغسې معامله وکړه. سنن ترمذي کې امام ترمذي رحمت الله علیه دغسې مستدرک علی الصحیحین کې امام حاکم روایت نقل کړی دی د کفل متعلق. دا یو کس د او مالداره سړی و، په معاشره کې ډېر لوی مقام و. یو زنانه د خواله راله او دې زنانه ورته وي زما بچي نهر دي وږي دي درک نه لګي د څه، ته ماله څه قرض روپۍ راکړه. ده ورته ووي دې کفل زه به تاله روپۍ اله درکړمه چې زه ستا نه خپل خواهش پوره کړمه، اله به زه تاله روپۍ درکړم. دا زنانه په جړا شوه او لاړه واپس. چې کور ته لاړه وایي کتل بیا څه نشته دی، څوک د قرض ورکولو نشته سیوا د کفل نه. دوباره د خوا لاړه، ده ورته بیا دقه خبره وکړه، بیا لاړه کور ته او په درېیم ځل بیا راله مجبوره وه. وي تا چې کومه خبره کړې ده چې ته خامخا هغه پوره کول غواړې چې وکړه ماله قرض راکړه. چې کله دا سړی برابر شو او اراده یې وکړله نو دې زنانه باندې رپرپی راغلی دی. دا کفل ورته وایي ته ولې تا باندې څه هیبت راغلی دی؟ وي د الله نه یریږم خو مجبوره یم څه کولی نه شم. د کفل په زړه کې یو درد پیدا شو چې ګوره دا د الله نه څومره یریږي او زه د دې مجبورۍ فایده اوچتوم او اخلمه.
په زړه کې یره پیدا شوه او دغه کار یې پرېښو، توبه یې ویستله چې د نن نه بعد به زه داسې قسمه حرکت نه کومه. د الله شان ته ګوره چې په دقه شپه باندې دا ښځه رخصت کړه، پیسې وله ورکړې، په حیا کې رخصت کړله، په دقه شپه باندې دا کفل وفات شو. چې کفل وفات شو نو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې سحر په دروازه باندې لیکلی شوي وو قد غفر الله للکفل، چې الله سبحانه وتعالی کفل ته بخنه کړې ده او ټول ګناهونه یې وله معاف کړي دي. دا د څه د وجې نه؟ په زړه کې د الله یره پیدا شوله. نو څلورم څیز دا چې کله د انسان په زړه کې د الله یره پیدا شي، الله سبحانه وتعالی د انسان بخي. او پنځم څیز محدثین فرمایي چې کوم یو انسان د اذان ادب او احترام کوي، اذان بانګ چې ورته وایي، د دې ادب او احترام کوي، الله پاکي بخي. الاشارات فی علم العبارات کې د زبیدې متعلق یو قصه لیکلې ده، تاسو به نوم اورېدلی. زبیده د هارون رشید کور والا وه او دې د دجلې نه واخله تر عرفاته پورې چې کوم نهر دی، نهر زبیده، اوس هم لږ لږ آثار شته، بعضې کسانو به لیدلي د عرفات په دې سایډ باندې چې دا کوم نهر دی دا دې جوړ کړی او ډېر لوی کارونه یې کړي. دا چې کله وفات شوه نو چا خوب کې ولیدله، وی زبیدې الله را سره څه معامله وکړه؟ وی الله را سره عجیبه معامله وکړه. وی وی بخلم. وی او کنه تا خو ډېر لوی کارونه کړي دي، د هغې د وجې نه به یې بخلې وی؟ نه، یو کار مې کړی و، زه یو ورځ د خپلو ملګرو سره ومه او ما ځانګل په ټال کې په دې کې د اذان اواز شروع شو او زما د دې سر نه لوپټه راښکته شوله. ما کس ته وی چې زنګو دې ودروه، زنګو یې ودروله، ما په خپل سر باندې لوپټه راواچوله او په زړه کې مې د اذان ادب او احترام کاو چې یاره اذان به ویلی کېږي، د الله نوم به اخیستی کېږي او زه به سرتوره یم. دعا مې وکړله، الله سبحانه وتعالی راته ووی چې نور دې خو ډېر کارونه کړي دي، خو په دې یو عمل دې بخمه چې د اذان ادب او احترام دې کړی دی. د دې ادب او احترام یې زه وبخلم. د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د کور خواته وی یو لوهار و لوهار دا ویل به کاو یا به دا ګرینتیانې تبرګي وغیره دا شیونه به یې جوړول. نو هغه وفات شو، چا خوب کې ولیده، چا خوب کې ولیده نو په جنت کې دی او د امام احمد ابن حنبل چې کومه درجه نه نو د هغې نه یوه درجه لاندې دی اوسیږي په جنت کې. تپوس دې چا وکړه، ګوره امام احمد خو د دین دپاره ډېر لوی کار و، لوی خدمات و، لوی محدث و، تا څه کار کړی دی چې ګوره دومره لویه درجه راته الله درکړه؟ هغه ورته وایي زما یو معمول به دا و چې کله به ما کار کاو او څه ټکی به ما اوچت کړی و او د اذان اواز به شو زما په غوږونو به ولګېد، نو ما به څه ټکی را غړاو نه، واپس به مې شاته غورځاو، مسجد ته به مې ځان رساو. الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې زه د دقې اذان د ادب او احترام د وجې نه مې ته معاف کړی. او چې کومو خلکو د اذان قدر او احترام نه دی کړی، د هغې اوس هم ګورئ عجیبه کار شوی. امام ذهبي رحمت الله علیه سیر اعلام النبلا کې د یو عیسائی متعلق لیکلی دي چې د هغه به معمول دا چې کله به اذان شروع شو نو کله چې به دا ټکی راغی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، دا ټکی به راغی نو هغه به یو جمله ویله چې الله تعالی دې هغه سړی وسوځئ چې کوم سړی دروغ وایي، چې کوم سړی دروغ وایي الله تعالی دې هغه سړی وسوځئ. مطلب به دا و چې دا اشهد ان محمد رسول الله چې ویلی کېږي چې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله رسول دی، دې عیسایي مقصد دا و چې دا خبره دروغ ده. که دروغ په دې دواړو کې څوک وایي، که زه یې وایم او که دا وایي، نو الله تعالی دې هغه سړی وسوځئ. امام ذهبي رحمت الله علیه لیکلي دي وخت نو تیر شوی چې د دې د یوې وینځې سره ډیوه ورسره وه، کور ته یې اور ولګېد د هغې ډیوې نه او دقه پکې دننه سټکوری شو او هغه مرشوم مردار شو. الله تعالی ورته پریکټیکل دقسې وښودل. دا غټه زلزله چې راغلې وه نو یادګار واقعات یو کتاب دی په هغې کې لیکلي دي، په دې کې یو سړی و
او سر جدا پروتو او جسم جدا پروتو، نه په سر ارغختی او نسا او نسا، خدا هغه کسر د قشان معامله شو، دا جبه بهر تراوتی و. نو خلک حیرانو چې د سر اخر دا معامله څنګه وشوه، نه په سر ارغختی دي نسا سر جدا ده، تنه جدا ده، جبه بهر تراوتی ده، تک تور شوی ده. چې معلومات وشو نو یو کس ورته وویل د معمول به دا و چې کله به اذان شروع شو نو د سره به ټیپ ورسره او د به ګانه تیزه کړه، چې کله به ګانه اذان ختم شو نو د به ګانه بیا سلو کړه، وي د اذان د آواز را باندې بد لګي. الله سبحانه وتعالی ورسره دقسې معامله وکړه. نو څلورم پنځم څیز ما دا ذکر کړ چې کله څوک د اذان قدر او احترام کوي، د اذان ادب کوي، الله سبحانه وتعالی هغه جنت ته داخلي، مغفرت یې کوي. او بل کار چې څوک د قرآن کثرت سره تلاوت کوي الله سبحانه وتعالی جنت ته داخلي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه متعلق راځي چا خوب کې ولیده. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه سل کرته خدای په خوب کې لیدلی، څو کرته؟ سل کرته خدای په خوب کې لیدلی. نو چې نن وېزله یو کم سلزله خدای په خوب کې ولیده، دا تجلیات د الله ولیدل، نو بیا یې په زړه کې دا ارمان راغی چې یاره په دې سلم ځل کې مې ولید نو یو تپوس به کوم چې تا ته انسان په څه در نږدې کېږي. نو چې په سلم ځلې الله تعالی ولیده، تجلیات د الله ولیده په خوب کې، نو تپوس یې ته وکړو ربه تا ته انسان په څه باندې در نږدې کېږي؟ نو الله سبحانه وتعالی ورته حکم کوي احمد ما ته چې څوک را نږدې کېږي نو بکثرت تلاوت القرآن، چې څوک په کثرت سره د قرآن تلاوت کوي دا سړی ما ته را نږدې کېږي. او بیا ته امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه تپوس کوي چې بفهم معان او بلا فهم، که په معنی باندې پوهیږي او وایي تا ته در نږدې کېږي که نه، که په معنی نه پوهیږي بیا تا ته در نږدې کېږي. الله سبحانه وتعالی ورته وایي که په معنی باندې پوهیږي او که نه یې پوهیږي، خو چې تلاوت یې کوي نو ما ته را نږدې کېږي. دا زمونږ بزرګان یحیی ابن سعید القطان لوی محدث تیر شوی دی، د هغه معمول دا و چې 13 کاله یې داسې ورځ نه وه تېره کړ چې په هغې کې د قرآن مجید یو ختم نه و کړی، دومره تلاوت وکړ. وکیع ابن الجراح رحمت الله علیه یو بزرګ تیر شوی دی، 20 سال د هغه دا معمول تیر شوی چې هره ورځ به یو پیر د قرآن مجید ختم کړ. دا سړی و. ښځه حفصه بنت سیرین رحمه الله، دا د امام ابن سیرین رحمت الله علیه لور وه، د دې معمول به دا و چې 15 ورځې به روجې نیولې او هره ورځ به 15 سپارې د قرآن تلاوت کوه. مونږ څه کوو؟ خپل آخرت لپاره هم څه کړي؟ نو دا هغه کارونه دي چې په دې سره انسان الله سبحانه وتعالی بخي. او آخري څیز دا چې کله یو انسان ادب او احترام کوي د شعائر الله نو الله سبحانه وتعالی دا انسان بخي. اخیری خبره ذکر کومه، یو کتاب دی دلیل العارفین، په هغې کې د سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه متعلق لیکلی دي چې دی کله وفات شو نو چا خوب کې ولیده چې الله سبحانه وتعالی دې په څه مغفرت وکړو، ډېر لوی عادل باچا تیر شوی دی. ده ورته وی اعمال خو ډېرو خو په یو عجیبه عمل باندې مې الله مغفرت وکړو. وی عمل سو؟ وی ورځ زما په رعایاو کې زما دپاره چا دعوت کړی و، نو زه لاړم دغه کور ته، دا وخت مناسب چې د هغه د غریبۍ څه و هغه یې راوویسته، بیا په ما پسې ونښته چې ته شپې ته ایسار شه. نو زه ورته شپې ته ایسار شوم. د هغه یوه کمره وه چې زه کله سملاستم دا خپې مې وغځولې نو مخامخ مې وکته چې په یو تاقچه کې په یو ځای جوړ کړی شوی دی او په هغې کې قرآن مجید پروت دی. نو ما دا خپلې خپې را غونډې کړې چې یاره قرآن دی او قرآن ته خپې نشم غځولی. زه فورا کېناستم، نو دا مالک راغی ما ته وی چې خپې دې ولې را غونډې کړې؟ وده شه ارام وکړه. ما وی چې قرآن مجید پروت دی او زه قرآن ته خپې نشم غځولی. هغه کس ما ته ووی کوربه چې دا قرآن به زه بل ځای ته ویسم او ته دلته کې ارام وکړه. ما وی چې نه، د قرآن دپاره تا خوبصورته ځای جوړ کړی دی، قرآن به ته وړې او زه به په دې ځای کې یم، زه به د دې ځای نه لاړ شم او قرآن په دې ځای باندې کېږده تا کوم ځای چې وله تا جوړ کړی دی. هغه سړی لاړ. به هر حال ما ټوله شپه ډډه ووهله، د قرآن نه مې خپې دې طرف ته کړې او کېناستم ذکر مې وکړ. چې کله وفات شو دی نو چا خوب کې ولید الله په څه وبخلې،
وی الله تعالی په دې وبخلم چې زما د کتاب د ادب او احترام کړی دی خپې دې ورته نه دي غځولی نو دا کارونه چې څوک کوي نو الله سبحانه وتعالی د هغه مغفرت کوي الله سبحانه وتعالی د دې کارونو باندې د عمل کولو توفیق مونږ ته نصیب کړي الله تعالی د حق سچ مسلمانان مونږ جوړ کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین